مایوسي به نه خوروې، چې بس ته داسې مایوسۍ خبرې کوې چې ګنې بس دنیا اوړي، دنیا بس ورانه شوله او بس هر څه خراب دي. د خلکو چې کوم دی که نه ذهن ورکوټی وي، د خلکو سوچ ورکوټی وي، یا خلک په جذباتو کې زر راځي. د هغې د وجې نه داسې خلکو له چې د هغوی هېڅ اسره نه وي، هغه غریبانان وي، د هغوی چې کوم دی که نه سوچ او فکر کمزوري وي، هغوی تجربه زیاته نه وي، ستا د خبرو د وجې نه هغه خلک داسې شي چې د خفګانونو د مصیبتونو شکار شي. مثلا مهنګایي په ملک کې زیاته شوله او ته بس په سوشل میډیا باندې لګیا یې چې یاره مهنګایي زیاته شوله او تباهي وشوله او خلک خودکشۍ کوي او داسې کوي داسې کوي. ته به داسې خبرې په سوشل میډیا باندې نه کوې، بلکې ته به خلکو له تسلي ورکوې، ورته وایې به چې تاسو خپله همت کوئ چې مثلا هر څومره مشکل حالات راشي، الله رب العزت په موږ ته په هغې کې څه لاره کولاووي. یا شانتې د نیګیټیو پازیټیو سوچ په باره کې علما لیکي چې یو سړی و ورځ خپلې ښځې ورته ویل چې ستا د ملګري دا دوکهباز دي، ته چې کله مالداره یې، تا سره چې کله پیسې وي، کله هر څه 20-30 وي، دا ملګري تا له راځي، حجرې لاندې درته راځي، بیټک لاندې ته راځي، په چکر باندې در سره راځي او پښتین کې په دې وجه راځي چې تا سره پیسې وي، هغه ستا د پیسو څه مینه محبت ساتي، تا سره یې نه ساتي. نو د زنانه ذهن یې نیګټیو، خاوند یې ورته وایي چې خبره داسې نه ده لکه راته وایي، اصل کې زما ملګري ما پیژني، زما ملګري ما پیژني، زه چې کله په سور کې وم، کله چې ما سره پیسې وي، زه هغوی له په خپل بیټه کې په خپله حجره کې هم روټۍ کولی شم، په چکر باندې چې بوځم هلته کې هم پې باندې روټۍ خوړلی شم، ماله هېڅ مسله د هغې د وجې نه وي. خو چې کله زه بې سوره یم، کله چې ما سره په جیب کې پیسې نه وي، ما سره خرچه برابره نه وي، نو زما ملګري په ما باندې مېلمانه کېږي نه، صرف په دې وجه باندې چې هغو ته پته ده چې دغ سره پیسې شته نه او چې مونږ پې مېلمانه شو، هغه به مونږ له قرضه راخلي، ځان به تنګ لنډ کوي، خو مونږ لکه همداسې نه پرېږدي. نو هغه اصل کې په ما باندې زیرېږي، د هغوی د ما سره حقیقتا مینه محبت دی.